الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. الله أكبر. موسى عليه السلام فرعون مقابله مشوار، وفرعون دخل ظلم وزيادتنا يدخل دعونا ومصنش الله جل جلاله فرعون ده هلاكت پروگرام جوړ کو. موسی علیہ السلام پروگرام تحت موسی علیہ السلام ته چې بني اسرائیل د عذاب نه آزادای دا ځان سره بوزه او د شپې وزه پټو ده او ته چې وزې نو چې خبر شي بیا به تاسې راوځي او دا طرف باندې لاړ شي. پوره افاقي پلان دی. د هغې تحت موسی علیه السلام خپل قوم راوچت کړه ولاړ دریاب غاړې ته رسي. دلته سهار له فرعون خبرېږي په پروګرام باندې خبرېږي چې ته زموږ نه وتښتېده یا یې بهرنه واده جوړه کړې وه څه پروګرام و کالي یې ترې اغوستي وو او د شپې وتښتېده. په دې باندې هغوی ډېره زیاته غوسه ورغله، قهر ورغله، خفه شو او فرعون کې چاپېره خلک ولېږل راجمع کوونکي خلک راجمع کړي او یو لوی لښکر یې جوړ کړو. څوک وایي چې 6 لکه څو لکه ډېر لښکر دا یې جوړ کړو. راغله په دوی پسې شو یا په دویمه ورځ یا په درېیمه ورځ په دوی پسې روان شو. وویل رسول تاسو ته واقعه معلومه ده؟ مختصرا ووایم چې داسې ځای ته ورسېده چې هغې کې د موسی علیه السلام لښکر یعنې بني اسرائیل لښکر یې دوی یو بل ته مخامخ شو. موسی علیه السلام ته قوم وویل چې موږ خو تباه شو، لاندې شو. موسی علیه السلام چونکې پوه الله پاک ورته ویل نو خفه کېږئ مه، موږ سره زموږ شته ما سره شته، هغه ماته لاره ښیي، تاسو خفه کېږئ مه. فرعون دغه ځای ته ورسېد. موسی علیه السلام همسا راواچوله، دریاب کې لارې جوړې شوې. موسی علیه السلام سره د خپل قوم نه پورې وته. فرعون هم دغه موقع غنیمت وګڼله چې دریاب کې راوشي دی دا ماته کړه شي وایي دا کړه ټول لښکر چې پکې دنده شو. الله پاک اوبو ته حکم وکړ یو ځای شي هغه پرېږدی چې کله د دې سر سامان و. تاسو په دې خبره پوه شوئ؟ یقین نه راغله غوږ ته اوس کېده همدغه خبرې دې په دې کې کړي دي. ښه په دې نورو الفاظو باندې کړي دي. ما مختصرا خلاصه بیان کړه تاسو. وأوحينا إلى موسى وحكمكم موسى عليه السلام ته أن أسر بعبادي چې بوزه بندګان زما اسرا د شپې بوتل د شپې بوزه إنكم متبعون. یقینا تاسو پسې به خلک راځي، ستاسو تابعداري به کېږي، ستاسو پیچه به کېږي. تاسو پرېږدي نه خو تاسو وځئ یېرېږئ به نه. فأرسل فرعون پس ولېږل فرعون فی المدائن په ښارونو کې حاشرین راجمع کوونکي او هغه چې راجمع کړو هغو ته تقریر کړي ان هؤلاء لشرذمة قلیلون. یقینا دا خو یې وړوکي
جماعت دے دی بنی اسرائیل وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِزُونَ اور یقیناً دوی مونږ قاری مونږ له غسره استدا دغه کې جماعت ته مونږ د خلک لکات هغه ته داونه پټ شو غسره توګه وکړه وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ او مونږ ټول احتیاط کوونکیو حاضرون دوه معنی کی یو دا چې دوی زموږ لپاره خطر ده مونږ په خطر کې ودرې ټول لکه جماعت ته خپل څه ته مونږ ته نقصان رسول شي لہذا د دې غور پکار دی او دیم دا چې دا خلک د جماعت ته مونږ خو مسلح فوج دوی مونږ ته څه ویل شي او دوی زموږ په مقابله کې ورچت شو راځي چې غوري فأخرجناهم مما أورثنا فرعون من جنات وعيون باغوننا او د چینونا دوی ته خدا پته نه چې زموږ اخري شواتې دي یو دې کلی ترانه شو کورونه او خزانه او مال او جیدات او باغونه خسته کورونه دا تاریخ ولاړو وكنوز او د خزانونا ومقام كريم او د عزت مند زيننا کورونه چې کوم دې کې دوی كذلك ترشان منكو وأورثناها بني إسرائيل ورقنا من دا بني إسرائيل تا دي كيو طوفاني انقلابي اشكال لازم چه الله بلتي چه كيو چه فرعون من دا سيدو نواغستا بيانو چالا ورقنا بني إسرائيل ستاسو زين كي بدا خبر خامخ رازي چه بني إسرائيل كوية كي توابس چي كان پوئے گئے چیزیں جو بیا مرشی حالانکہ تمام دنیا پر تاریخ کی دا خبرہ نشتے چی بنی اسرائیل پہ نظر زینا حرکت ورستے مصر تعالی پوئے گئے تاسو خبرہ من حیث القوم لجماعت پر حیثیت سرزو دا توابس نگرہ تاریخ داو ذکر چی داو زینا لارو بیلتا اسی دا بیلا رسقی معاملہ لارلا دا سامیری رکھتے نا اہم دریاب دا پوری وقت هذا نبي له كويتور ما بلا موسى عليه السلام الله في التوراة ورقه ده طول دين رياض طول الشيء ده الله بحكم كل شيء وصل شيء بيت المقدس طلع شيء وصل جنبه كأعمال قوسة شو دوي ده من الكارو كشيء مو مش تلي ده سزا بطور من الله بميدان تيجي كبدوي مني يو سزا وخيجولا أنا سزا ده وخيجولا شو ده مرت ميدان كولار جيلي ده بارمو صالح کار د په دغه میدان کې اوسي او دې 40 سال کې دوی د دې میدان ته وته کوشش کوي تاسو بار ورغلي خو هغه نه وته نشو ټول ورځ به ګرځېدل میدان خو بهر ته وته نشو دغه موسی علیه السلام او هارون علیه السلام وفات شي د دې وروسته په تاریخ کې به دا وروسته د بیت المقدس فتح کړي تل وته هارون د موسی علیه السلام په وخت نو واپس مصر ته نه راغلی نو څنګه ورته دا خزانه او مال پاتې شو حالانکه قرآن صراحت دی د دې دوه جوابونه دي علما لیکي خدای چې په دې کې دا خبره نشته چې بني اسرائیل فورا واپس شو وکړو شو اتیا کال وروسته وکړي چې واپس راغلی تاریخ کې چې دغه راغلی په حسب قانون راغلی خو تاریخ وکړي وکړي چې واپس ته راځي پورا نہیں راگلی لگ راگلی خراگلی اللہ پاک تعالی سے مالکان کر خود دیم جواب چکم ورکی راگلی زیادت خدے چی اللہ پاک چکم دیون آخلما بلل ورکم دیون آخلما بلل ورکم داگی مطلب دا نہیں چی دا آخلما آغلا ورکم خود اگر دا آخلما آغلا دا بل ورکم پوئی گئے کر اور دا جواب عقل طرف کیوں دے بنی اسرائیل بستر و سامانہ حالت کی دلتا دا پردی نوکران دی اچھی وزر نشتے اور فرعونیان چیزیں آگا پلوی اللہ ولحکر کی پلوی دردبہ کی پلوی بملو پا پوٹو پا باغونی کی اللہ جل جلالہ اخو ذلیل اکڑا ختم اکڑا نا اخشان مالک اخشان پادشو مالکی نشتے اور بنی اسرائیل اللہ پاک شام تبت روالتا ولگوی بخستا باغاتا چی تم نے نعمتون دیا غلاتا ورکا یہ تاس بلے خبر پوش بلی زمالا خواهی جو ناسے تس بجنے گا نہ بجنے گا
Benim orada da zaten hasta patlıcı. Al. Kral. Kızım da elhamdülillah. Talebe de olarak sarıyor şeyler. Belki عام خلقنا عام كلاسنا ودورنا زمنا راح نسين وسيدا ولا هاتفو جوزي عليه رجع تكلف ماسكي نيكا الحمد لله خلاص علمي وانا سمعت عن قصتي دنيا وصل دغه تحصیل سرکاري خطيب دی او الله ما خبر کړل صورت ما ته ځکه د خبرو باندې خلک کوي چې ما دا په خانه نه ده نو ته د زوړ د چې بختار ما ته کوي ما دا خبره یې راځي 2002 کې مون فرارات شو ډول دا په ورغلو ورو دي دلته ما یې خپل دې دې چې نه التزو ودائما تصور وقت الشهر ده آخر فيصل ما تمشي تعود بدنا تبرر شو قبل التبرر هذا بلارا ترى بدنا نرى على مالي كل دين صار مصطلح نظام قايم الحمد لله لا رب نرتب لا رب تعالى خلق الإنسان كده قرط ما دنا ولا شيء لا بلارا ترى ما في السر بعد شيء أحطول بدون زي زموږ شامل یو دروند مېلمه د کراچۍ نه راغلی دی هغه چې تاسو ته څه نصیحت او ښوونه بیا پکې څه ګنجایش نه ده دې خبرې چې څه پاتې شوی دروند مېلمه وخوت چې وخوت اوس نه کراچۍ نه راغلی نو خو مشي چې ګاډي کوشي که نه لا زیات دغه خو نه دی شي بس نه ماچ زیات نو شي دا خبره تاسو ته داسې انداز باندې کوم چې هلته یو امتي یا خبره تر یا تقریر هغه ټول پردۍ ژبې کار دی که نه نو دغه ژبې سره سړی چې کوم ماحول سره عادت شي بیا هغه په ذهن باندې څو وخت سوری زموږ په ذهن باندې اردو سوری په لارې باندې پښتنو سره په اردو خبرې کوو څه وخت که چا د دې خبرې تجربه کړې نو هغه ته د دې خبرې احساس کړي چې کراچۍ نه راشي په لارې بیا دلته اکثر پولیسو سره چیک پوسټ کې اردو وایي غیر شي لکه ته باندې هغه خبره سوری ښه دروند مېلمه چې وخوت خطبه یې ویله بیان شروع که په اردو کې شروع اوس دا ما ته بلکل یقین وکړه چې ما ته دې خبرې اړه احساس نشته چې دا اوس اردو ویل غواړي څه ځای دی دا عجیب ځای دی اردو کې شروع کړه خبرې لږ باندې چې وکړې لګیا یم دې نه چې ما ته پورې هغه کوټ کې ناست دی که نه او یو بل ته مخامخ هم نشو کېناستی دغې که نه تاسو پوهېږئ دې خبره دې پټ ناست دی ګوټ کې د ماته ملنګ وي که نه او موږ له طالبانو هېڅ وړو درجو کې وو چې هغه وخت ما ته مفتي وي مفتي الحمدلله تخصص یې وکړی دی دا هغه نواز د ملنګ هغه د بیان په دې منځ کې چې زه دا شم څه چل دی ویې لکه ودې ما ته دې خبرې احساس وشو ډېر پریشان شوم دې خبر شو ما چې دا خلک احساس یې کمتري یا سړی محسوس کوي چې دا خلک اوس څه وي چې دلته اردو خو ده که نه چې زه پنجابي یم که څه یم ډېر زیات معذرت وکړم دی ته په خوشحالۍ کې بیا صفایي بیان کړي چې اوس اوس راغلی دی هلته په اردو پنجابیانو د مهاجر په جومات کې امام دی ټول تعلق د ده خصوصا د اردو سره دی په کې ګرمه بهرحال که نور څه نه نو ما مجبوره کړلی به زموږ مذهب ته نه دی نصیحت او د ښوونې خبرې ستاسو خوښه ده څه تاسو فضایل بیان کړي که نه او دا خبره مې دې لپاره وکړه چې کم سے کم ما هم په حلال نه پرېږدي نو زه خو څه دې ووایي دلته که نه
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره